رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په بنیاد باندې یو حدیث ته یو داغه متعلق لکتا سو پویول غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا ته سره لېږلې شوی د حضور پاک د دنیا د راتلو مقصد څه دی؟ دکه یو سړی چې ته لاړ شي چاته وي رورې تا خو ما نه تپوس ونه کړه چې د څه له راغلی زما څه مقصد دی؟ زه خو ډوډۍ له نه یم راغلی، زه خو چای له نه یم راغلی. نو تپوس ته کوي چې واقعي ته ما ته ووایه چې ستا څه مقصد دی؟ دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته دی له نه دی راغلی چې د خلکو نه خیراتونه وغواړي او د خلکو نه پیسې وخوري. الحمدلله صدقه و خیراتونه په پیغمبر څه کې چې د هغه په آل او د هغه په مریانو باندې بندو او بار بار اعلان کې قل ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. وی تاسو نه زه ګورې پیسې نه غواړم، تاسو نه مال او دولت نه غواړم، زما اجر په الله دی. نو سله پیغمبر راغلی دی. نو یو څو مقاصد دي او په دې حدیث کې یو مقصد ذکر کوي لأتمم مکارم الاخلاق چې خلقو ته ښه خویونه وښیم او یوازې ښودل نه چې خلق پې پوه کم او د خلقو خشته خویونه پوره کم، پوره برابر ښکلي خویونه خلقو ته وښیم. زمارونو پیغمبر مبارک ادمون دا انګریزي خوانان وی پلان کې زما آئیډیل دی، دوی دا وی یعنی زه که ځان جوړول غواړم د هغه په شان به جوړو. پلان کې ډم زما آئیډیل دی، خلک وی د هغه ډم نقش زما خوښ دی، د هغه جامه مې خوښه ده، د هغه کردار مې خوښ دی. څوک وی مشرف به وی پرویز مشرف وی کمال اتاتورک زما آئیډیل دی، یعنی هغه چې څه کړي دي ته هم چې هغه څه وکړم. او مونږ څه وایو؟ الله څه وایي؟ الله وایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. ستاسو آئیډیل رسول الله مبارک دی، ستاسو نقشه که جوړوی د پیغمبر مبارک جوړه کې، جامه د هغه په شان کې، وجود د هغه په شان کې، ګرځېدل د هغه په شان کې، لباس د هغه په شان کې، یو بل سره ملاوېدل د هغه په شان کې، یو بل سره خبرې د هغه په شان کې، ښځې سره بچو سره چې هغه څنګه ژوند تېر کړی دی هغسې تېر کې، د پیغمبر نقشه خپله کې او د پیغمبر مبارک چې کم اخلاق و خپل کې. انک لعلی خلق عظیم. اللہ سورة قمر کے آیت تے کہ ستا خوینا خلق او عظیم اعلا خوینا تعالی مادر کری. نو چې پیغمبر مبارک لکم اللہ خوینا ورکری دی اقا زمون نقشہ دا چې مسلمانی مسلمان نو دا پیغمبر جبا بیم خوخی نور خبری خورستو پریدا وا مونږ یو پختانه خو لیکن جب به د پیغمبر خو خبرې به په پښتو کې کو. دا جبې څه دپاره دي؟ دا دې دپاره دي چې د یو بل پیژنګلو پې کېږي. دا قومیت څه دپاره دی؟ جعلناکم شعوبا وقبایل لتعارفو. تاسو وړې قبیلې او غټې قبیلې دې دپاره کړئ چې په یو بل پیژنئ چې زه پښتون یم او دا پنجابي دی، بس دونه پیژنګلو پې راځي. او بیا په پښتنو کې دا محمد زی دی او دا یوسف زی دی او دا بادر خیل دی او دا عیسی زی دی او دا قطمن خیل دی او دا معروف خیل دی چې صرف ستا پې جنګلو پې راځي لکه کم ځای اوسېږې. زه په پښتنو کې اوسېږم، پښتونخوا کې اوسېږم، بیا قوم دی څه دی فلان کې دی، کلی دی څه دی، بیا تورنګزی دی، بیا هغې کې دا دی دا دی دا دی دا دی. دا صرف د پیژنګلو دپاره دي. نور که خوښی په جنت کې به عربي ګوره د پیغمبر ژبه دونه د الله خوښه ده د رسول الله مبارک. حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه مخکې د نورو پیغمبرانو ژبې هم تېرې شوي دي. ابراهیم تېره شوې ده، د یهودیانو ژبه وه، سوریاني هم تېره شوې ده، د عیسایانو ژبه وه او نورې د دنیا ژبې. دا ژبې خو چې یو بل سره خلک اختلاط راځي، یو بل سره ګډوډېږي، ژبې جوړېږي. دا خو یو بل سره چې ګډ ورشي نو ژبه جوړه شي. لیکن په جنت کې د موسی علیه السلام د قوم،
په جنت کې د عیسی علیه السلام د قوم د یو جبه نشته او که جبه په جنت کې د رسول الله مبارک جبه ده. یعنی پیغمبر مبارک چې په کومه جبه کې خدای را لېږلی دی دا هم نه ده چې دا جبه د حضور پاک نه پیدا شوې ده، دا د مخکې نه را روانه وه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احب العرب لسلاسل، عربو سره د درې وجو نه مینه وکړئ. یو دا لأدنی عربیون، دا زما قوم دی، زمزه عربیم دیم عرب دی، مینه ورسره وکړئ. عربیت د هغې پهچان دی. ګورئ عربیت د هغې پهچان دی، دی باندې هغوی پېژندلی کېږي چې د پیغمبر قوم دی. نور فضیلت په عربی هم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوى. دا بنوی چې دی عربی دی نو په ما غوره د خدای په نس، دا بنوی چې دا سپین دی او دا تور دی، را سپین خدای ته ډېر نږدې دی. که فضیلت دی نو په تقوا په پرهیزګارۍ دی. یو سړی به عجمی وي او بل به عربي وي، د عجمی به خدای ته ډېر نږدې وي د هغه په نسبت. یو سړی به توري بل به سپینې، هغه تور به ډېر عبادت کوي د الله په نسبت باندې، د سپین نه به خدای ته ډېر نږدې وي. نو پهچان د عربو دی د پیغمبر د برکته دی. نو هغه پهچان له خدای پاک څونه فضیلت ورکړه. او بیا څه وایي وکلام الله عربی، دا خدای قرآن په عربی جبه کې دی، عربي دی. او لسان اهل الجنت عربی، د جنتیانو جبه عربي ده. نو عربي جبه د پیغمبر جبه ده، نو دی پورې خندا به هم نه کوي. ډېر خلک نن سبا د عربي الفاظو پورې خنداګانې کوي چې ډرامو کې شي او په دغه کې شي په خلکو د خندولو دپاره. نو عربي وایي هلکه عربي خو ښکلې جبه ده، د قرآن جبه ده. نو خلک خندی په انګریزۍ خلکو خنده وه، ډو ډو ډي او ډو پکې راځي. دا څه جبه ده؟ د سړیتوب جبه ده. خو د انګریز جبه ده، انګریز ستا خوښ دی نو جبه هم ستا خوښه ده. یعنې ټول دی ډز او ډوز دی، ټول ډو ډو دی او ډز دی او ډوز دی او ټر دی، ټول اخره کې ټر ټر راځي. مسټر او خیال دی راغی پلان کې ټر او پلان کې ټر او پلان کې ټر ټر سی. اکثر جبو کې اکثر په انګریزۍ کې اخره کې ټر 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 راځي. نو چې خان دی خو په ټر ټر پورې خانده کنه، ټول اخره کې وګوره ټر او ټول اخره کې و ډو یو ډو او ډو 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 پکې راځي. ډو او ډو څه شی دی؟ او ډز 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 پکې اخره کې راځي. دا څه جبت چې خان دی نو انګریزۍ پورې کمبخته او خانده، نو په عربۍ پورې خاندي. زما جبه د پښتو چې زما جبې پورې څوک خاندي رښتیا ووایه، دا زما سپکوالی دی که نه دی؟ چې زما مخکې د ناست یم پښتو پورې څوک خاندي. پښتو زما جبه ده، پښتو زما غیرت دی، جبه د غیرت نښه ده. نو چې زما جبې پورې زما مخکې څوک خاندي ماله به غوسه راځي که نه؟ هلکه دا زما د پېژنګلو نشان دی، ولې زما جبې پورې خاندي؟ دا خو ته ما پورې خندا کې. نو چې ته عربی پورې خندا کې او عربي په الفاظ وی او هغې کې عین راشي او هغه په جبه کې وردنه کې یا حی پکې راشي، مړه دا خو د قرآن الفاظ دي د خدای ظالم. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان او رحیم کې حی لفظ راغلی. رسول الله مبارک برود وین و عین بوی اللهم صل علی محمد. تو په عین او په حی پورې خندا کې زه ډېر افسوس کوم په دې خبر چې ځان ته ویم مسلمان او د پیغمبر جبې پورې خاندم. او الله وی د دې جبې عزت وکړه، د دې جبې قدر وکړه. سړی به هر څنګه خو د دې جبې قدر وکړه. نورونو دا درته ووایم په دې ځان پوه کې چې زمونږ آیډیل او زمونږ نقش او زمونږ لباس او زمونږ هاو نه هر څه چې دي دا به د چا مطابق وي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه نقشه به ځان له خوښوي چې د پیغمبر نقشه ده. او هغه بیا څنګه نقشه ده؟ د هغه نقشه کې ګرانوالي نشته. نورو نقشو کې خو ډېرې ګرانوالي دي او د پیغمبر نقشه ساده و ساده نقش. قسم په خدای څومره لوی سړی حضور پاک. لیکن پکور کې دن حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی د مستد احمد حدیث ته، پکور کې دن پیغمبر مبارک جارو والده زه صفا کړی دي، نه حبیبیانې دي ورسره. پکور کې دن رسول الله مبارک ځان له سپلې په خپله ګنډلې ده. پکور کې دن پیغمبر مبارک د بیبیانو سره په خپله کار کړی. پکور کې دن پیغمبر مبارک بورقه په خپله ګنډلې ده. او پکور کې دن رسول الله مبارک چیلې په خپله لشلې ده. ګټه چیلې به په خپله لشله. داسې خوی ته به په خر نن سورلیو کې خدای شته که پې وکې.
په خر د پاسه چې سور دي کې شل کسر ته نه ګورې پلان کې ته ګوره په خر سور دی او خلق چې خلکو پورې خنداګانې کوي په خر به دې سور کما قسم په خدای د دواړو جهانو سردار هغه شخصیت چې د هغه شخصیت سره والی درود شریف به پوي هغه شخصیت چې الله پې درود وي او فرشتې ور باندې درود وي په خدای قسم په خر د پاسه سور لیکلی مدینه منورې ته چې لاړ نو د سعد ابن عباده رضی الله عنه تپوس ته نو سورلی په خر باندې کړی ده دا نه چې د پیغمبر اوښه نه وه اوښه ولاړه د قصوا اوخه و سره د په دغه وخت کې لیکن پیغمبر مبارک اسونه مشتري صحابه و سره دا نه چې ګنې نو بل چا به اس روستې ورته او هغه کورم دومره لرې نو لیکن پیغمبر مبارک خی خلکو ته چې عاجزي ده ګورې هغه پیغمبر چې د دنیا د بادشاهانو بادشاه دی هغه پیغمبر چې د دنیا دا ټوله دنیا خپو کې لاندې پرته ده دا فارس او شام او روم د پیغمبر په د خپو کې پراته دي هغه پیغمبر چې خدای غله سونه لوی عزت ورکړی دی دا قسم په خدای که د یو متعلق مشته او قرآن شریف کې الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی زم پې درود ویم زما فرشتې پې درود وی او اے مسلمانانو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین زم درود پې ویم یعنی خپل رحمت پیر وخره لیږم زما فرشتیم پې درود وی ما ته سوال کړه چې د پیغمبر له برکتونه ورکا او تاسو هم د رحمت دعاګانې وکړئ د پیغمبر دپاره نو الله ما ته ولې وی هغه په خپله چې رالیږي زمونږ د سوال څه فایده شوه دا مونږ له فایده راکوي دا مونږ ته وایو چې ته په دې خوشحاله شې په دې پیغمبر باندې ووایه چې ته پې خوشحاله شې ګنې زه چاته یم چې ما نه سوال وکړه نو څه سره پاره ورته خو څه شی به ورکم که دومره لوی شخصیت بیا هم سورلی په خر باندې کوي په لاره باندې روان دی او صحابه ناست دي او منافقین هم ناست دي او دغه وخت چې عبدالله ابن ابی لا په خولې باندې ایمان نو ویلی هغه منافق شوی نو کافر نبی علیه السلام مبارک سلام واچو او کوز شو د خر نه او هغوی ته د ایمان دعوت ورکړو هغه ظالم هغه وخت کې څه چل وکړو د پیغمبر مبارک نفرت وکړو لا ولې خو پوزه پټه کړه او لا تغبروا علینا په موږ دوړې مه اوچته وی د حضور پاک چې په کوم خر سورلي کوله د هغې د خپله دوړه اوچته شوه پوزه یې پټه کړه او داسې کبر یې وکړه لا تغبروا علینا په موږ دوړې مه اوچته وی سپېره د پیغمبر د اس د خر هغې ته زه مبارک ویم چې پیغمبر پې سورلي کړې ده ماشاءالله کوم براق باندې چې حضور پاک سورېږي براق باندې براق خو د خر او د اس په منځ کې یو حیوان دی که د اس نه راکوټی دی او د قچر نه لږ معمولي غوندې اوچت دی خو د خر او د اس جنس دی که نه هغه براقه چې کله پې حضور پاک سورېږي او معراج ته ځي جو سیوطي لیکلي دي په خصائص کبرا کې نو هغه اس ټوپونه جوړ کړل هغه براق ټوپونه جوړ کړل نو حضرت جبریل علیه السلام والا هغه براق له په دې وجود کې داسې په دې ګوته یو ټونګه ورکړه ابي محمد تفعل هکذا صلی الله علیه وسلم ته د پیغمبر سره دا نخرې کې والله ما رکبک احد خیرا منه قسم دې کړه دنه بهترین انسان پتا سورلی کړي ته پیغمبر سره دا چل کې شکر نو باسې نو براق و سره په خولې خبرې وکړو معجزه د پیغمبر ده وی دا مې دی لو که چې زما یو درخواست دا پیغمبر قبول کړي وی څه درخواست دی وی چې په جنت کې ما خپله سورلي وګرځئ دې لپاره مې دا نخرې وکړلې وی ښه په جنت کې به ته زما سورلي یې یعنې دا د پیغمبر نقش ته وګوره شان ته وګوره دې زمانه کې چې بادشاه یو ملک ته ځي او کوزېږي په سور ریډ کارپېټ باندې ځي سور کارپېټ ورته په خوله راواچوي چې د بوټ کې دی خپې نه د خاورو کېږي او چې کوم فرش پروت دی په هغې هم خاوره نشته د بادشاه محل دی نه په هغه فرش خوره شته او نه د بوټ ته خورې کېږي او نه خپله خورې کېږي لیکن بیا هم ورته سور کارپېټ اچوي چې په دې د پاسه دې لاړ شي دا د دې عزت ماشاءالله لیکن د پیغمبر عزت په عجزۍ کې دی پیغمبر وایي زما عزت په کبر کې نه دی په لویۍ کې نه دی زما عزت په څه کې دی په عجزۍ کې دی هغه خر باندې سور و چې دوړې ورغلې نو عبدالله ابن ابی پوزه پټه کړه حضور پاک ورته قرآن واورو څه وایي ورته وایي ښه شی دی خو که رښتونې وي اله
کرشتونی وی دی دویم قبر وکړه او ویده کور کېنا چې څوک تاله کور له درشي نو هغه ته قصې پسې کوه فخصص علیه او موږ له تکلیف مه راکوه چې زموږ په مجلس کې موږ ته قرآن اورئ موږ له کار وباسئ اوهو دونه کبر نو مسلمانان اوچت شو د الله رسوله وایه کافران اوچت شو مه وایه پیغمبر مبارک غلی کړل او لاړ سعد ابن عباده له هغه ته وی دی د هغه د قوم سړی او بیا پیغمبر یې څونه عزت کې دی او نه وی چې عبدالله ابن ابی دا خبره کړې ده وی الم تسمع ما قال ابو حباب ابو حباب دی کونیه وه هغه چې څه وی تا ونرېدل که نه ما ته خو داسې سپک نظر وکړو او دا خبرې وکړې هغه وله تسلي ورکړه د الله رسوله مه خفه کېږه ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو دته په سر د مشرۍ پټکې په سر و دې مشرکو خلکو خو ته رالې د مشري ختمه شو نو ځکه دا نخرې کوي اوس هم دا خلک چې مولیانو پورې بعضې خلک ټوکه کوي په دې یېرېږي چې د ملا مشري را باندې رانیسي ملا را باندې مشر نشي نو ځکه دا نخرې کوي دا د عبدالله ابن ابی منافق نښه وه اخیره پوری منافق پاتې شو د دنیا نه کافر لال او آخر وخت جنازه په محمد مصطفی کړی دا صلی الله علیه وسلم داسې خوی دغه عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ کېده نو راغی رسول الله مبارک پسې زوی راولېږه زوی سوچه مسلمانو وی لاړ شه او په ما د حضور پاک جنازه وکړي او دا ورته ووایه چې ما له خپل کمیس راکړي چې ځای واچو یعنې دې کافرو په پیغمبر دون اعتماد دی دونه په اعتماد دی چې جنازه په خپله کوي دونه په اعتماد دی چې ما له خپل کمیس راکړي خو د اړه نه دی منل د خولې نه مني خو د اړه نه دی منلې د پیغمبر مشري نه وه خوښه د مدینې مشر قدوم دی ولې راغی او دی په ما مشر شو لکه نن سبا هم دا خلک وایي دا مولیان ولې په مو مشران کېږي کله زه حیران شم زه هم داسې قوم دی داسې خلک داسې ملک دی چې په دې کې هر سړی د بادشاه حق لري هر سړی د اوټ ته ودرېدو او د مشرۍ حق لري او مولا که اوټونو ته ودرېد یا مولا که مشر شو قاضي شو یا بل شی شو یا بل شی شو نو د خلکو بد شي چې دا ولې سپېره مونځ پسې دلته نه کې دلته د مشر خوښ دی چې تا جنت ته رسئ قرآن ته زده کوې دلته د مشر خوښ دی دین ته زده کوې دلته د مشر خوښ دی چې پلار دې مړ شي جنازه وکړه دلته یې منې شاته ورپسې ولاړه چې تر څو هغه الله اکبر نه وي ته الله اکبر نه وې د پیغمبر په مصله دی خوښ دی الله اکبر او د کټ سر ته نه پرېږدې مشري یې هلته نه منې دا د منافقینو نښه خفه کېږئ مه دا بالکل د منافقینو نښه او پیغمبر مبارک څه شانو د پیغمبر د خپلو طالبانو ته او د علماو ته ویم چې مهرباني وکړئ اخلاق ښه استعمال کړئ خراب اخلاق مې استعمالوي که څوک کنځل کوي د کنځلو جواب په کنځلو قطعا ورنه کړئ د بدو جواب په بدو مه ورکوئ ښه خوی استعمال کړئ د پیغمبر نقشې ته وګورئ اگر چې په بعضې موقع د اجازه شته جزاء سیئة سیئة مثلها چې د بدو جواب په بدو ورکولی شي قرآن وایي او مه ورکوئ ښه اخلاق داسې نه دې ته خشته اخلاق وایي چې ورغې جنازې ته ورمخکې شو او خپل کمیس یې راواغېسته ولی ورکوي ها دا ورته واچوه او جنازې ته چې مخکې شو صفونه ودرېدل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی د حضور پاک مخې ته ودرېد مړه بهادر دې ته وایي یعنې د چا پلار چې مړي که نه که هر څنګه خو بچي پې خپئ د چا پلار چې مړي که نه ته د هغې مخکې دا نه شي ویلی چې ستاسو دا پلار خراب سړی و ته خو ووایه تا به د خولې نه ټکې نیستې او هغه به بجه کړې د ما پلار دی ته د ما پلار پسې خبرې کوې که ملم دې ستا څه کار دی چې ته خبرې کوې لیکن ټول قوم یې ولاړ دی لږ هم نه په زرګونه خلک په صفونو کې ولاړ دی بچي هم ولاړ دي او عمر راغی نیغ د کټ او د حضور پاک په دا میانځ کې ودرېده د پیغمبر علیه السلام سینې ته مخامخ ودرېده او اتصلي علی هذا المنافق په دې منافق جنازه کې ته ویلی شي چې ستا پلار منافق جنازه کې ویلی شي که ته یو بدماش مړ چې ته ویلی چې د قاتل باندې جنازه کې تو وایې ځه لیکن حضرت عمر فاروق مخامخ خود اتصلی علی هذا المنافق په دې منافق جنازه کې القائل یوم کذا کذا و کذا فلان کې ورو دې دا نو ویلې دی نو ویلې د هغه ټول د منافقت خبرې ورته مخکې کولې ستا بیبي عایشې صدیقې باندې الزام نه لګول او رسول الله مبارک څه کوي خوی دې ته وایي یتبسم مسکې کېده
مسکیو او ورته اخر عني یا عمر اخوا شه زما نه رستو شه عمر رستو شه خو دې ته وایه د چا په بیبي څوک الزام ولګي قسم په خدای لالې پیتو کې او په هغې بیبي الزام لګول چې د عرش نه د هغې څپۍ راغلې ده الله قرآن شریف کې اعلان کړی اولئک مبرؤون مما یقولون دا پاک دی پاک او قرآن شریف کې اللہ اعلان کئی الطیبات للطیبین پیغمبر اتب پاکیزہ و خوشبودار پاکیزہ خوشبو یا بی بی دی پاکیزہ دو خوشبو یا طیبہ لفظ استعمال شوے طاہرہ منا طالبان پہ پوئی گئی الطاہرات للطاہرین نرے الطیبات للطیبین قرآن کے اللہ اعلان پہ اگر بی بی کی صدیقہ دا ابنت الصدیق بہتا پیغمبر وے یا ابنت الصدیق اے دا صدیق لورے اے دا رشتون انسان لورے اگر بی بی چی بی بیان کل راغل شوے او رسول اللہ مبارک تاوی چی تا دے صحابہ تاوی چی تالا ہدیہ روڑی ڈالے نو تا عائشہ کور کے تالا روڑی چی نور بی بیانو کور کم چی دل روڑی کن خلقو با ڈالے پاک وقت روڑی چی حضور پاک با عائشہ سرو مطلب دا چی دا ظلنا زیاد تمین آغا سر دا نور با پیغمبر انصاف دیر کهو دا بے وی دا بے فرم علم یو شپد یو بی بی سر یو شپد یو بی بی سر او بی فرمائل بیدا اللہم هذا قسمی فیما املکو خدا زمان چی کم اختیار دے گا خدا غسکم چی انصاف کم آری بی بی سرا فلا تلوم لی فیما تملکو ولا املکو زمان پزلکی چی دکم بی بی سرا زیاد تمین دا خدا ظلن دا زمان وس ندی پاگی خدای ما منیسا زدنان زیاد تمین آگی سرا خو انصاف بے کھو نو خلقو با ہدایہ رولل دالے تحفے پا اغرس چی حضور پاک با عائشی صدیقی سرو نو نوری بی بیان راگل نشوے او پیغمبر مبارک تے او چی دی خلقو تیلانو کا چی دا سمکوے اری بی بی سارا چیم روڑے حضور پاک غگو نکا بیوے غگیو نکا بیوے غگیو نکا چی بیوے بلا توزینی فی عائشہ ما تا دا عائشی پا حق ضرر مرسل ما خو خلقو تا ندی ویلے چی دا دی سرم روڑے او چی بلی سرم مروڑے دا خو خلق پا خپل روڑی ما تا ضرر مرسوے وی قسم پا خودے چی بلی بی بی سر از پا بستر کے پروتیم نو جبریل وحی نروڑی او عائشے سر چی دا پا بستر کے پروتیم بیام جبریل رازی وحی روڑی نو دیس بیر پا اغا بی بی الزام لگولے دے او دیس بیر دا پیغمبر ردال دولے دے لا قسم پا خدای و موقع کی پیغمبر مبارک دا ذلیل ویلی دی آیزن بلتا او دیس پیر پا حق کی صورت منافقین کی اللہ پا قرآن کی سخت خبری کردی دی لیکن بیا رسول اللہ مبارک اخلاق و تو بیم جنازہ کے بیم جنازہ کے یو سلیو ما سرلی روان اس سے بے سروان اس سے بے او چی کلا مالا مخدر آگے نو رانا بے مخوالو او پچی جا بے را پس خبریم کولے خبریم ما ترو رسید بلکہ یو ظلنی میں مخامخ ہم دا سی تنزونہ کری او جا کلا مرشو قسم پا خود جماعت کے ناستے مفتو کے بے ما پس بدوے مفتو کے بے بدوے زی بدی شم دا خود شاد دے بس بعد انسان وی داس دا بچوی ام زخ وخوما دا کور دا خواندان ام زخ وخوما بچی ام لیر خالکان دی اسم زمان لیر خوخ دی او چی جنازہ مرشو دی جنازی تا مخرشم دارا ترایات شو چتلن جنازی لا شیطان میں مزہ ما بھی نظم دا پیغمبر مبارک کا مثال قائم ہو او پا خدای بے دے قسم جماعت کے راسم تاسو قسم رانکا شکل جنازہ میں کولا جنازی نمخ کے میں اللہ دا چی ما تصویری دی ما دا خدای پا نام بخلے او سمے ہوئے میں خدای پا دے لما پا دی گناہ کتاؤنی و دا پیغمبری امتی بنقصانی شدہ حضور پاک امتی دی پروردگارا کہ دے دا پیغمبر امتی دے کہ دے تا تا خدای ملامت او ندری گی ما بخلے دے او خب پا مینم والا جنازہ او پا چرا چا جنازہ کم دا دعاری پہ اخلاص کم دان نخلاصم دا دعا دا او اخیری دعا کہ دا پیغمبر مبارک یوسو دعاگانی دے اغام ورسر وے لڑیر پا مینم پہ اخلاص دا پر دے جنازہ کم بعد خلق الجنازہ اغا اللہم ربنا فر لنا اغا زوی اللہم فر لحینا و میتنا لگیا دانت اخلاص کے ذریعے پا مینم جنازہ کم او میں بخدا خدای پا نام
بس غږ مې نه بچو ته او نه بل ته او نه بل ته به یې که دی ځم به خمسه به وشي خو خدای به سزا ورکړي ظلم خو یې کړی دی د پیغمبر امتي دی ملامته نه شي د حضور پاک امتي دی پرېږده ما معاف کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر په دغه موقع باندې وایي څه وایي ورته وی اتصلي فدوې څه وایي خدای نه منع کړی پیغمبر مبارک پته زه خو خدای نه منع کړی خو قرآن شریف کې الله څه وایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم دی منافقینو لکه بخنه غواړئ کې نه غواړئ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم که او یا کرتم ولا بخنه غواړئ نه بخا نو سله جنازه کې الله وی که او یا زله بخنه غواړئ نه بخم سله جنازه کې رسول الله مبارک څه فرمایي وی عمره که د او یو زلو نه په زیات خدای بخي د او یو نه زیات توله ویم خو دا خدای بخي ماشاءالله مقصد د الله دو چې بخم نه خو د جنازې نه نو منې کړي وی اخر عني یا عمر اخواشه زمانه زه به جنازه کومه دی خو مړ شو انی اريد ان يسلم او الف من قومه زه وایم چې دا قوم خو خدای مسلمانان کې خوشحاله شي کړي جنازې په وکړو جنازې پس فورا پس آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دینه پس به د منافق جنازه نه کې په قبر به نو درېږي بس خبره ختم عمر خبره ټیک وه لیکن پیغمبر د اخلاقو مظاهره وکړه که نه د درنو اخلاقو د هغې درنو اخلاقو برکت څه شو د هغه په زرګونو قوم شاګردان د هغه نوکران د هغه غلامان د هغه رشته داران په زرګونو دا خدای پاک سوچه مسلمانان کړل خو اخلاق ورته کمال دی که صل من قطعک که څوک د سره صلې رحمي پرېږدي ته ورسره کوه نن سبا څه وایي مړه زما جنازې ته راغلو چې ولې لاړ شو پته ولګېده چې دا جنازه د خدای لپاره نه کېده دا ته په عدل بدل کې نو کمبخته لوی ثواب دی ته برباد کړ حضور پاک خو فرمایي چې چا جنازه وکړه یو قیرات ثواب دی او چې جنازه وکړه او قبر دفن پر ایثار کې 2 قیراته ثواب دی او یو قیرات د احد د غر عمره دی هسې دي دوړه زما جنازې ته راغلې زما د پلار چې زه لاړ شم کمال دا دی چې تا له نور راغلی او ته لاړ شي کمال دا دی چې ستا ښځې جنازې له نور راغلی ته لاړ شي څه شو انسان دی بعضې وخت به نی په کور کې بیمار به څه چل به مونږ سره رحمي نه قسم دی ولې زما تپوس یې کړی چې زه وکړم پرون زما ښځه ناجوړه وه دې رور زما تپوس کړی مشر رور به ورشه مړه مشر رور دی د پلار په ځای دی پروا مه ساته ورشه مړه تره دی دی العم سن و ابیه تر خو د پلار په ځای وي د پیغمبر نقشه ځان ته رامخکې کا ورشه مړه ماما دی دی خال ماما خو ډېر لوی عزت لري د ترور خو د مور په ځای ده الخالة بمنزلة الام ترور خو د مور په ځای حضور پاک فرمایي قسم دی که موږ د پیغمبر مبارک اخلاق او کردار او نقشه ځان ته رامخکې کو په قومیت کې به اتفاق وي او اختلاف به نه په کلي کې به اتفاق وي او اختلاف به نه بس خبره خلاصه دا مشر دی زه به عزت کوم رسول الله مبارک څومره لوی شخصیت او په لاره د سپینګیرې نه مخکې به نه ته په مجلس کې چې به ناستو دقسې یو شان به ناستو چې مسافر به راغی چاته به پته نه لګېده چې حضور پاک کم یو دی داسې به ګډوډ صحابو کې ناستو بیا وروستو صحابه ولې یو چبوتره جوړه کړه په دې باندې چې میلمنو ته تکلیف نه نو حضور پاک به په هغه چبوتره کې ناستو او صحابه وي موږ سره به ناستو که موږ به د جاهلیت خبرې کولې موږ به خندل موږ سره به خندل که موږ به مسکیو موږ سره به مسکیو تروش طبیعت او تروش تندې دا د حضور پاک نو روخانه تندې او د حضور پاک مبارک خوش طبیعتیم پکې وه خندام پکې وه صحابو سره به خندا کوله یو صحابي د هغه شکل یو بوټی بدرنګه و د بانډې نه به راته د بانډې نه او سبزي به یې خرڅوله د مدینې منورې په بازار کې او قسم دی حضور پاک په خپله بازار ته تللی دی او کور له سودا کړې ده او راوړې ده حالانکې غلامان هم شته هغه هم کله کله لیږلي دي صحابو ته هم ویلي شي نه مستد د احمد کې دا حدیث مستد د احمد کې دا حدیث هم دی چې په خپله به ته د بازار نه به سودا راوړه بازار ته لاړ هغه ناستو سبزي خرڅوله نو حضور پاک د شا نه کېناسته او لاسونه یې راوړل د هغه په سترګو یې کېښودل لکه اوس هم څوک چا سره ګپ لګي د شا نه وله په سترګو لاس کېږي
هغوی من هوا څوک دی او پیغمبر مبارک خان دی صحابه مسکی دی او هغه ځان دغه کوي و چې څوک دی څوک چا نیولې دې کې د سترګو په ګوټ کې رسول الله مبارک صحیح کړ چې صحیح یې کو نو لاس یې ترا تاو کړل او ځان یې ورپورې ښه جوخ کو او دا خپله شی د حضور پاک په دې مبارک کې خېټې پورې مګله او رسول الله مبارک ته ګوره په سر یې ورته لاس کېښود من یشتري هذا العبد مني دا مرایې خرڅوم څوک به یې والي حالانکې مرایې نو خو ټوقه یې کوله خوشطبي کوله دا به څوک والي دا مرایې هغه ورته وي د الله رسوله مې خرڅوه کوټه به مې ومونې کوټه یې مه ګورې څوک به واپس به مې کي درته ما به څوک قبول نه کي رسول الله مبارک څه وایي ولکن عند الله لست بکاسد د خدای په نس کوټه نه د خدای په نس کرې داسې خوشطبیعت یې موږ خو نفرت کوو د خلکو نه مونږ کبر به مونږ کې څونه زیات دی مونږ د خلکو له څونه نفرت کوو د خپل غلام بچی اسامه ابن زید په پتون ناست دی پوزه خپله حضور پاک پوزه په خپلو مبارکو لاسونو پاکوي او عایشه صدیقه ورته څه وایي الله رسوله دا کار به زه وکړم نه عایشې دا زه پاکوم احبه د سره مینه کوه فاني احبه زما مور سره مینه ده مونږ د خپل مزدور نه نفرت کوو که نه کوو مزدور سره تاسو چې ته ډوډۍ یو ځای خوړلې ده نه دا وخورئ مزدورانو سره ډوډۍ ولې دا د خدای بندګان نه دي ته ما ډېر له خفه کېږي په مزدور باندې مزدور له پیسې د خولې وچېدو نه مخکې ورکوئ چې هغه کار وکړه مخکې ورله پیسې ورکوه که هغه وایي چې په یو زر راکړه بیا مانه لګېږي بیا ټیک ده مخکې ورکوه چې کار وکړي فوراً پیسې ورکوه مزدور له دا د پیغمبر طریقه ده ننګ څه کوو مونږ د مزدورانو پیسې هم نه ورکوو خرو ته د ګیلکار پیسې هم مونږ نه ورکوو خرو ته د لوار یو چاکو جوړ کړي د هغې به څونه پیسې کېږي د هغې پیسې هم نه ورکوو خرو ته دې ته نه ګورو چې غریب باندې څونه لوګي ولګېدل د هغه بچي شته که نه بچو له نفقه ګټي ولې مونږ دا دونه ظلمونه کوو دا دومره زیاتي مونږ ولې کوو خرګاډۍ ریړۍ والا غریب به 100 روپۍ کېږي دله به سامان راوړي هغه له هم پیسې نه ورکوو ځه رخصت ظالمه ماشومان بچي ورته کور ناست بدبخته ماشومان اومه خوله بچي ورته ناستې ولې ظلم کې بټیاري باندې به کار وکړو د هغه به 2000 روپۍ کېږي ځه مړه څه چل دی کړی څونه په ګرمۍ کې پورته ودرېدل اسان کار نه ورکوله به هم پیسې او چې زر یې کېږي نو مړه دا 500 واله چې 15,000 په واده خو دې 15 لکه روپۍ ولګولې نو که د هغه 15,000 کېږي نو ظالمه ظلم ورسره ولې کې تا د میلبه عزت خو دې بټیاري راوست نه غریب بدله ټوله ورځ منډې وایي او خطونه بدله په کلي کې ویشي پیسه نشته دا 100 روپۍ والا ورکړي اوله منګي ډکوي اوله اوبه ډکوي اوله څونه خواري کوي پیسې نشته پخواني مشران خو هغه تا کې نشته پخوا به یې د مړو پیسې بټیارانو له اونیانو له نه ورکولې خو هغوی وله ځمکې ورکړې هغوی وله مشرانو وله ځمکې ورکړې وې باقاعده مستقل او په اوړي کې او په ژمي کې به یې وله غنم ورکول او جوار به یې ورکول او ګوړه به یې وله ورکول هلکه دا سیک ویم که غلطه وې نه یې ورکوئ مړه تاسو ټیک ته ټیک وایې هغوی به ځمکه ورکوله وله ملکانه به یې ورته وې هغوی به ګوړه ورکوله هغوی به غنم ورکول جوار به یې ورکول اوربشې به یې ورکولې قسم په خدای خشاک به یې ورکاو تل به په خشاک به یې ترې راوړو ګیاګانې به یې ترې راوړې تاسو څه ورکوئ مړه غریبانان هم ټول تباه و برباد کړل مړي کې پیسې نه ورکوم بټیاري غریب تبه یو شوه بچي ورسره دي اور پې بلیږي نه یې غریب درله لګیا دی په مړي کې خدمت کوي کوڅه په کوڅه ګرځي اعلانونه درله کوي هېڅ هم نشته نه په واده کې به واده کې څه ورکوې هم د بل د جیبه ولالې دا توره ده د بل د جیبه خپله ورکوه هلک د کور نالي ورکه دله پیسې ورکولې ډوډۍ تاله پخ کړې ده ټول ناروا د جینۍ کور له ډوډۍ پخه کي او پیسې د چا نالي توره ورته وې توره ای ته مخ دې تور شه د شریعت خلاف کې نو مخ دې تور شه پیسې به د هلک پلار ورکوي ورکه دې بټیاري له دې نه له پیسې ولې خدمت یې د هغه کړی که ستا یې کړی
توره والا ورکا دیتا توره وی ځان لم آرام لم خپل نومې ښودی دی بټیاري ستا خدمت کوي تاسو پیسې ورکوئ د هلک د کور نه مال یې والی خدمت ستا کړی نه ستا خدمت وکړه د هلک د کور نه مال تی ولا ورکوه او لږې مه ورکوه ښه ډېرې ولا ورکوه خیرات وکړه صدقه وکړه زمونږ خلکو اوښ باندې به یې ډولۍ پخوا وړه اوښ باندې نو چې هغه اوښ به پاسېده نو اوښ والا به اوښ نه پرېښود وي اوښ نه پاسي وی نارې غواړي ظفر لاله یاد دی اوښ نه پاسي نارې غواړي ډولۍ به پرې د پاسه پرته وه یو طرف ته به ناوې په ډولۍ کې او بل طرف ته یې ورسره بله جینۍ کېنولې وه چې هغه توازن یې برابري د جینۍ دله نه به یو خدای خبر و چې خدای په اوښ سواره ما څه په جنجال به وړېده یا بشیر جانه خو که ستا وادي په اوښ به دله ښځه وړو په اوښ به یې دله در وړمه یو طرف ته به ورسره بل څوک کېنو کامینه مې ورسره کېنو که بل څوک مې ورسره کېنول په اوښ باندې ښځې زړه نه به یو خدای خبر و چې ډولۍ کې به یې څونه غول کړي پوه شوې په خبره ځکه اوښ آسان کار نه دی نو هغه به وي نارې راکړې اوښ نه پاسي دا بېله نخره وه نارې دا ماله چې څه راکړې چې اوښ پاسوم زه ټیک ده څه بده خبره نه ده د خوشحالۍ موقع ده ورکوله دا د موږ مشرانو دا کړي د خوشحالۍ په موقع نه یې به راغې او سهار وختي به یې شیشه راوړه او خلکو ته به یې مخ ته ونیوله نو ولې شیشه کې خو ته کور هم کتی شي دا د خوشحالۍ مبارک او تبشیر او بشارت باندې پیسې په شریعت کې جایز دي مبارکي څوک درکړي حضرت کعب بن مالک له یو صحابي مبارکباد ورکړی دی چې توبه قبوله شوه او جامع ولا په بشارت کې پذیري کې ورکړې نو پذیري کې پیسې ورکولی شي اوس چې درته مخ ته شیشه ونیسي ورکوې پیسې نه څونه پیسې د سره خلکو دله څونه درکړي په واده کې پخوا به خدای مشرانو کې برکت و هغې به اینه ونیوله اینه کې به د هغې غریب سو یو ته به یې ونیوله بل ته به ونیوله 100 روپۍ 50 روپۍ دا به خلکو راوستې د هغې غریب به کار وشو دا یو خوشحالي به د خوشحالۍ موقع او صدقه خیرات به اوس هغه شیخه ته به څوک ورکوي نه نارې راکړه نو هغه سړي وی اوښ نارې نه پاسي نه بل ولله ته ورکړه نو نیغ اوښ پاسېده وی تا خو چې دا نه پاسي وي خدای دې بې خو بس زموږ ټوله قصه دې تباه وه په یو لته پاسېد د حضور پاک خوی خپل کې د پیغمبر مبارک عاجزي ځان کې پیدا کړي مزدور سره به یو ځای ناستو پیغمبر مبارک به ډوډۍ خوړه غلام سره به یو ځای ناستو ډوډۍ به حضور پاک خوړه کرکه پکې نه وه نفرت پکې نو نن مونږ کې څونه کرکه ده مونږ غلام سره مزدور سره ډوډۍ لاس هم نه ورکړو دا بعد نه دا بعد افسران دا داسې 2 ګوتې ورکوي دا ماړه لرچا 2 ګوتې ورکوي زه خو چې یو افسر راورلم په کورسۍ ناست و داسې اخوا ناستو کورونا ده اړو چاته نږدې کېدم نه مې دا څه مصیبت دی ولې زه دې خورم څه که ما کې جراثیم دي هغلته ناستو په کورسۍ قسم په خدای یو ډاکټر راورلم داسې لرې ناستو ما نه داسې اخوا ناستو او لاس یې نه راکوراله او زه دې خوا په کورسۍ کې ناستم سلام مې واچو یاره په خدای یقین کو که دې ډاکټر له بیا دارولم ورل بیا ورک شه حالانکه زما کور ته م راغلی ته دومره نفرت کې د انسان نه د مسلمان نه هلته ناست دی او ګوتې م چاله نه ورکې کورونا ده ولې ښځې سره نه بېلاوېږي کورونا درته نه دی بچو سره نه بېلاوېږي کورونا در سره لګي دا زموږ د خلکو یو غلط سوچ او غلط رواج کورونا شته دا نه چې نشته خو په طریقه کار کوه او چې اوس خو دې وخت کې کورونا نشته اوس هم بعضې خان له ورشي افسر له ورشي دا 2 ګوتې دله درکړي صرف 2 ګوتې دله درکړي لر شوی خپل کار کوه سوټه رزق تعالی ماله ستا د کور نه ماله نه راځي رزق څوک ورکوي الله ورکوي نو حضور پاک کې دا شی نو غریبو سره یو ځای به ډوډۍ خورم نوکر سره یو ځای که په دې سنتو عمل وکړې ښه وکړې پې عمل کله کله د غریبانانو سره او دا چې دیالیمار د لکار وکړي او ډوډۍ ولره وباسې کچالان وغیره باټینګن ورسره کښېنه په یو ځای ورسره خو چې د هغه زړه خوشحاله شي او د پیغمبر په سنتو باندې عمل وکړي ګټه د پیغمبر مبارک په سنتو کې ده نفرت پکې نو اوږده خبره ده خو درته بیا وکړم یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه د شکل نه یو پوټې ډولې نو بې ډوله تاسو که حج د خدای پاک تاسو بوزي نو د افریقې دا خلک به تاسو وینئ دا شونډې هم غټې غټې وي او په دې مخ یې خاکونه داغونه هم وي او د بعضې غاښونه هم لږ ګډوډي هغه هم د شکل نه ډولې نو بې ډوله او داسې به ویم د صحابو په شان کې به ګستاخي نه کوو
صحابه لوی خلق دي او د شکل نه ودا ویما خو ګور یاد ساته د الله پنید باندې د شکل څه خبره نه ده ما د تاسو وی چې سپین او تور له پسپین له پتور فضیلت نشته خبره د تقوا ده حضرت بلال رضی الله عنه خو د رنګ نه تور دی او د پیغمبر مبارک چې جنت ته ځي د پیزار کشار دار نه مخکې وړي راغی رسول الله مبارک لو جاله دی ډېر وجاله او حضور پاک او پلارو کنه د صحابو د پاره د الله رسوله ما به جنت ځان ته پرېږدي جاړي دا خبره کوي ما به جنت ځان ته پرېږدي د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي رسول الله مبارک ورته وایي ساعت څه دي خیر دی ولې بچی څه چل شوی وایي د الله رسوله ما نه خو په دنیا کې خلک نفرت کوي ما له څوک لاس نه کوي ډوډۍ را سره یو ځای نه خوري په کوم جام چې زه بوس کوم په هغې اوبه څوک نه څکي زړه مې کې یو ګیله پیدا شو چې الله دا شکل خو ماله تا راکړی هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې الله زما نه نفرت وکړي هسې نه چې جنت اعلان وکړي چې دا سړی ما ته مه رالیږي جنت به هم ګورې خبرې کوي ښه د قیامت په ورځ او دوزخ به هم خبرې کوي هل من مزید جنت به باقاعده خبرې کوي دوزخ به هم خبرې کوي د دنیا په شان قصې به هلته نه هسې نه جنت ووایي چې دا مې نه دی په کار لرې کې هسې نه چې د جنت حورې زما نه نفرت وکړي دا مېړه کې راله الله رسوله ځکه دلته کې خو ما نه هر سړی نفرت کړي زما له دې شکل نو دا شکل خو ما ځان له پخپله نه دی جوړ کړی که نه دا خو ما له الله راکړی ده ولې ما نه دا خلک نفرت کوي یاره په عربو کې ولې زما رونو دا صفت نشته ښه عربو سره چې ته ډوډۍ خورې ما زه څو ځله د عربو میلمه شوی به اکثر داسې وکړي چې میلمانه مخکې کي نو چې دا کم مزدور کاري که نه دوی سره بیا په یو ځای کښېني ډوډۍ ورسره خوري هر قسمه به پکې وي خو ما داسې لیدلی دي او په مدینه منوره کې مدینه شریفه کې چې په درستخان باندې ماښام خلک روژه ماته کي که نه او موز وشي نو چې د خلکو نه کوم پوټي د ډبل روټو پاتې وي که نه نو دا عرب خپل او خپل بچي اقه پوټو ته کښېني اقه خوري دا مې لیدي او په عربو کې هم دا توریان او دا خلک ډېر دي په خدای قسم که دی هغوی نفرت کوي یو ځای ځان سره کښېنه ځکه خو پې ودانه او ممزر به نفرت کو کرکه به کو کرکه مه کوئ د مسلمان نه مسلمان الله ته ډېر نږدې دی که چوړې ولې نه دی خدای ته ډېر نږدې دی ګندګي د خدای نه خوښه طهارت او پاکیزګي د خدای خوښه ده لاس اینځې صفایي کوئ لامبې زیاتي ویښته مې اختل کوئ دا بېله خبره ده خو نفرت به نه کوې نو هغه سعد حضور پاک ته څه وایي الله رسوله په جړا کې په سلګو سلګو خوار جاړي ما نه هسې نه یېرېږم چې ما نه الله نفرت ونه کړي د قیامت پر ورځ ما نه جنت نفرت ونه کړي د جنت حورې ما نه کرکه ونه کړي چې وي دی مه را پرېږدی رسول الله مبارک ورته او ما له څوک لور خور هم نه راکوي څوک را سره یو ځای کښېني نه رسول الله مبارک ورته وفرمیل ای سعد که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه د جنت به هم دنه نفرت نه کوي کرکه به نه کوي د جنت حورې به هم درنه کرکه نه کوي الله به هم درنه نه کوي او که زما او د الله تابعداري دې نه وکړه نه هغوی به درنه بلکل نفرت او کرکه کوي هلکه ته وایې چې ما له څوک لور خور نه راکوي واده ته دې زړه کښي د الله رسول ما له څوک د ښځه راکوي وله دې کېږي ما سره څوک اوبه په یو جام نه څکي په یو تالي خوراک نه کوي زه یو جنۍ ده د عمرو بن وهب رضی الله عنه لور ده او هغه له ورشه ده پیغله ده حضور پاک له به دا صحابه راتلل چې لور به یې پیغله شوي زما لور پیغله ده چلی ورکړه ډېره سادګي به وه په واده کې هلک به ورته معلوم و هلکه دا دله ورکه دا دله ورکه په ډېر اسانه به کار کېده نن سبا خو ډېرې جینکۍ په کور پاتې شوې ډېره لکان دي څوک وله ورکوي نه رسول الله صلی الله بشر جانه ته کشکش مه کوه دې دلته ما ته کشکش شروع کړه چې زه هم پکې پاتې شوم زه چې دا د واده خبرې کوم که نه او ډېره لکان دې دلته کې ها سویلي شروع کړي او ځان سره کش په شروع کړي غلی کښېنه تا ته به جنت کې ښځه میلاوېږي ته اوس موږ ته دلته کش پش د شروع کړه د خدای ظالمه نورو دی او چې د واده واورې نو راویښ شي نورو دی او چې د واده او د ښځې واوري که نه نو بلکل راویښ شي او کله مخ اخواړه یو کله دې خواړه او کشه یا کش او کشه او پش پش شروع کړي ما ته دلته ورورې ما ته کوي غلی کښېنه په قلار تا به څوک وړي بابا ته خو ځان له دغې غارې غاره
وجود کم کا نو خدا بدل پیدا کا وجود کم کا وجود لگ امینا وجود دی کم کی نو خدا ولد پیدا کما نو د وجود ته وګوره لغوندي خوراک کم کا کنه غیر دې مړه نه صبرېږي د خدای ظالمه او کشف شروع کې ماته غلې غوندي شاعري راکوي نه کمیږي الله دې خوشحاله کې بشر جان ډېر زه چې چېرته لاړ شم ما ته پرون پر لکي مروت ته تلو ما ته یو کس د لرې دی نه اواز ورکړه هغه بشیر جان ته زما سلام کوه مې هغه تش سلام نه قبل یستلم څه ولا راکه خو خیر سړی رانه ډېر لرې تش سلام هم د ده نه لګي که ورته وایې چې سلام علیکم او موټې کې دې څه نه که نه خدای چې تک هغه سلام هم دی غریب مسکین هم دی که فقیر دی خیر بهر صاحب کیف خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک ورته ویله زه ورشه نو هغه لورې پیغله شوې وه نو نبي علیه السلام مبارک ته یې ویلې دی ورغله خو د دې غریب سپلی ګورې نشته د دې غریب کمیس نشته صرف لنګې والې د پرتوک په دی اسم نشته لیکن پیغمبر مبارک فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد زه ستاسو دپاره داسې یم لکه پلار چې د بچو دپاره صحابه به ورته خپل بچي ښکارېدل مونږ ته هم خفه کېږي ما دا چې څومره کشران دي دا مونږ ته د بچو په شان ښکاري چې مونږ وایي سلیو شکل او دا مشران راته لکه د روڼو په شان الحمدلله ښکاري چې ورغې عمرو ابن وهب له دروازې ولا راووته څه له راغلی تا به رسول الله مبارک ته ویلي ستا لور د پیغله ده چې ما ته یې نوزې ولا رالېږلې او هغه مالدار م و دغه یو لور یې م وه هغه چې ده ته وکتل وایي خدای دا څو شو زما لور دی دا لک رالېږلی دی د رنګ تک تور په مخ داغونه شونډې غټې غاښونه بار راوتې دي زما لور به ده سره څنګه ګزاره کوي وی اورېږه بچې لږ صبر وکړه خور ته لاړ بیبي ته یې وې ته راشه دې چوندې کې وګوره زموږ لور له حضور پاک یو هلک رالېږلی دی چې ویې کتل یاره سړیه د حضور پاک نه زموږ قربان دواړه وی قربان خو زموږ لور به د هلک سره ګزاره ونه کړي د خو بل شان وجود دی ده نو سبا به بیا نبي علیه السلام له مقدمې ور روانې جګړې به روانې نو داسې به وکړو چې دا حضور پاک ته به مونږ ووایو چې بل څوک زموږ لور نه وګوري نو دا راغې ورته یې ویې بچې خفه کېږه ما ته ځه زموږ لور یقین لري که تا سره ګزاره وکړي تا له دې بل څوک وګوري زموږ لور له بل څوک دې غریب اقطع روان شو چې ما خو وایي چې ما له څوک لور خور نه راکړي خو دا خبرې دې لور په کور کې واورېدې بابا بیبي څه چل دی زه بچې ستا دپاره حضور پاک یو رشته رالېږلې نو تاسو واپس که زه پوه شم او مونږ واپس که ولې مو واپس که یاره لورې مونږ خو د پیغمبر نه قربان یو مبارک نه خو ستا هغه شکل که دې د هغه هلک ولیدې نو ته به ورسره ژوند تېر نه کړي یوازې دا نه چې تور دی مخ او غاښونه او دانې او بل شان دي شونډې او هر څه بدل بل شانتې دي لورې څه وه ایمان و پکې صحابه به د پیغمبر نه ځان قربان او ځان او ته څه وایي مورې ماله چې کومه رشته رسول الله مبارک رالېږلې ده دا ماله د ډېرو حسینانو ښکلو نه غوره ده هله ورشئ واپس کړي زما قبول دی لورې مونږ خو ستا د وجې نه وې شابه حضور پاک ته ونه رسي زما قبول دی د پیغمبر نه به هغوی ځان قربان زمونږ د پیغمبر شکل نه دی خو زمونږ ایمان پې شته او ډېر داسې دي چې هغوی وایي مونږ عاشقان رسول یو شکل د انګریز ویختو سټایل د انګریز خوښ د جامو سټایل د انګریز خوښ چال چلن د انګریز خوښ تهذیب پې د انګریزانو خوښ دی شکل دی د انګریزانو لور له بچو له جامې همغسې د انګریزانو خو چې په موبایل باندې او په نټ باندې د هغوی کومې تنګې ترشې جامې وینې قروړې غاچې د ډمانو شکل د خوښ دی د ډمانو د ویختو سټایل د خوښ دی نو نن سبا خلک د ډمانو وږدي بچو له مړه داسې کې ته پیغمبر سره دې مینه ما نه چې څوک تپوس وکړي به زوی مې وشو څه نوم وله کېدم زه ورته یم د پیغمبر نوم کېده یا د پیغمبر د بچو نوم کېده یا د صحابه کرامو نوم ورته کېده خشته نوم وله کېده مزېدا که د غني په عربۍ کې یو ښکلي نوم وله کېده خشته نوم د پیغمبر مبارک خوښم خشته نو زمونږ نن سبا ځینې په سوچ وکړو زمونږ وروڼو خفه کېږي ما نو زمونږ ټول کردار او گفتار او جامه او شکل دا د پیغمبر نه دی خوښه هسې موږ په خولې وایو دا زمونږ د انګریز وخت ته چې رسې شو کم از کم تاسو د
ښکلي شکلونه خشته چال چلن د حضور پاک د الله خوښ کې مړه خود 3 کاله ژوند دی که نه چې د پیغمبر په نقشه تېر شي بس هغه ته یې الوی کار شو راغی غریب چې راغی رسول الله مبارک ته وی کار شو وی خو مهر به ورکې وی مهر کنده دغه یو لنګ مې دی نو ته به مهر نه ورکې نو الله رسوله ما سره اوس پلی نشته لیکن د حضور پاک شان ته وګوره یو صحابي د هغه 2 کوره وته یې لکه ستا هغه یو کور ستا نه زیاتي دی وی او د الله رسوله وی دله یې ورکړه وی ورنېږه نور پکې دویمه نشته مونږ چې خلکو ته وایو جومات له یو چنده راکې وایي سټ به وګورئ نر باغې کې سنتو پسې کور ته منډه وایي فرضو کې سنتو له کور ته یې لکه ولې یاره کور سنت بهتر دی که بهتر نه هلته چندې اعلان پکې شوی سټ به زور وګورئ شل خبرې به وکړي سر به ته وکړي خدای شته 10 روپۍ 60 روپۍ څوک چې بل د جومات راشي په هغه شپه څوک مانځلی نه راځي ماسخوتن او چې مونځو کې بنډه وي چې بل راغلی دی ورکوی د خدای په نوم صدقه کوی مه یریږئ ورکوی صدقه د خدای په نوم قسم په خدای چې الله به د هغې نه زیاتې دله درکوي بلکل مه یریږئ لا تخشه من ذل عرش اقلالا یو صحابي پیغمبر مبارک ته وي انفق خرج کوه شمیره مه د خدای د عرش نه د کمي ته امید مه کوه دومره پیغمبر خوشحاله شو چې د حد نه وتی ځکه دا به پیغمبر مبارک خلقو ته وي دیتا قربانی وی ورشه حضرت عبدالرحمن ابن عوف تا 3 صحابه وته یاد کړل او ما وته یاد کړ چې 200 درهم دله درکړي دی لار 200 د یو نه 200 د بل نه 200 د بل نه 600 راوړ کورم شو 600 درهم ډیر شي وغه زمانه کې وته وی دا سبا وکي دا 600 درهم کې دا 300 درهم د خځې مہر شو او لار شه او په دې 300 درهمو ځانم جامې والا 300 ډېر شو ښځې لم والا او کور له څه منګې کوزه چې څه وي هغه سامان والا بس مفتو کې باچا شو دې لار 300 درهم خو یې دې پلو پورې وتړل یا 300 یا 200 دلک خطا کېږم دې پلو پورې وتړل او باقي له د مدینې بازار ته لاړو چې ځان له جوړه والي د واده ښځې له والي او د کور سامان والي چې دکان ته وخته دې کې خو وخت لګي خامخا 2-3 ورځې پکې لګي په دې سیزونو په کور په سپی وغیره چې لار دې کې یو منادي دی اواز کوونکی دمامه ډنګی یو اعلان واورئ خدای مو بخا پخوا به م دې مشرانو ډمامې ډنګولې لالا یاد دي که دا ویل دا لوډ سپیکر یې نه وې دمامه به نه سره وه دې ترخ کې به یې نیولې وه ترخ کې به و ترخ کې او به یې وډنګوله ډب 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 نو خلکو به یې څه چل شوی دی د مړي اعلان به م کو او د لنډی ولي د کلیستو اعلان به م دا ماته یاد نو هغه ډب 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 چې اعلان یې وکړه خدای مو بخا حضور پاک جهاد له روان دی پلان کې علاقې ته که چا سره خپل سامان جنګ وي د پیغمبر مبارک ملګرتیا دې وکړي چې دا اعلان یې واورېده نو په هغه دوکان کې خپه نیولی شو چې ځان له د واده سامان والم که جهاد ته لاړ شو هغه لګیا دی منادي ډمامه ډنګی یو اعلان کوي او خلک اوري او خلک جهاد د ځان تیاری اخر وخت کې صحابه ډېر شوي بیا هغه ډمامه ډنګی خلک تیار شو او دې دقسې ساه نیولې دی بس د دوکان نه راکوز شو او څه وایي پیغمبر به د تورو په منځ کې ولاړی او سعد به د خپلې ښځې سره پروت دی د حضرت حنظله رضی الله عنه قسم یاده ده که نه ده یاده هغه هم دغسې منډه کړې که صیبه لاړ بازار ته ځان لی اس واغېشت په هغه پیسو توره یې واغېشت د جنګ سامان یې واغېشته او یو روبن نقاب یې واغېشته او دې مخ ته یې وتړه چې پیغمبر مې مبارک مې ونه پېژني هسې نه چې راته وایي چې ما خو د واده بندوبست د خلکو نه پیسې واغېشتې او ته جهاد لرل لیکن پیغمبر یوازې نه شو زغملی د تورو منځ کې پیغمبر نه شو زغملی په اسې خپهواړو له صحابه جهاد له تلي میدان جنګ ته د ځان ور ورسو او داسې جهاد یې وکړه داسې جهاد داسې جنګ یې وکړه چې د دنیا د کافرانو سپر یې وغورځولې یو صحابي راغی حضور پاک ته وی غالبا حضرت علی رضی الله عنه ځکه دا واقع ما کتاب کې ډېره مخکې کتلې ده ورته وی د الله رسوله یو سړی د نوي مسلمان دی موږ یې نه پېژنو ځکه هغه مخ پټ کړی صرف سترګې ښکارې دی یو نامسلم د نوي مسلمان دی ډېر بهادر دی بلا کافران یې مردار کړل او بلکل او یاره پکې نشته
حضور پاک ورته کم دی دغه وخت کې دی په اس یو کافر پسې ځغلېده وی هغه مخامخ نه دی وي دغه دی نو د توره اوچته کړې وه نو چې توره یې اوچته کړې وه نو دا مټې ښکارېده دا دی نو پیغمبر مبارک وپېژنده اظنه سعدا هلکه زه خو ګمان کوم چې دا هغه سعد دی چې وی چې ما نه جنت نفرت کوي او د جنت حورې به ما ځان ته پرې نه دي دا خو هغه صحابي دی واده یې لکه چې پرېښی دی سامان یې اخیستی دی ته ورشه لږه او تپوس ته وکړه چې ته سعد دی دی ورغې تپوس ته کوي خو جنګ کې خو پښتانه وي مړي کېږي که نه چې کم وخت کې دی ورغې دغې وخت کې دا سعد رضی الله عنه یو کافر سره په جګړه دی هم پې غزار کوي دیم پې کوي ناګانه دی غریب یې ووخ دا صحابي یې ووخ په توره چې وی و تور اسې مو لګېد اسې اخوا پرېوت زخمي شو او دیم په داسې مضبوط ولګېد چې لاندې را پرېوت په خاورو باندې په ځمکه بلکل را پرېوت په تورو په وینو کې شور پور هغه صحابي راغی او چې هغه ته تپوس وکړه څه دی سر یې وړکاو او د هغې نه پس دا لوبه وشوه راغی وي د الله رسول او مغه دی او چې ورته یې کتل دغه چلو شو چې دی اس نه پرېوت پړ مخې او وینې ته داري و یو اسې اخوا پرېوته رسول الله مبارک پخپله ورمنډه کړی او چې ورغې نو دی یې راوچت کړه او د غېږ کې کلک ونیوه د وینو شوړ پوړ د خاورو لید پیت هغه صحابي چې چا هغه به وي ما نه خلک نفرت کوي نفرت ما له څوک ښځه نه راکوي الله ورته ښیي چې فکر مه کوه الله ورته ښیي ای زما بنده اخر وخت کې به دې د رسول الله مبارک غېږې له راولم ښیم به دنیا ته او داسې شکل کې به دې راولم چې خاورې وینې به دنه بیږي رسول الله مبارک ځان ته رانږدې کړو او دې سینې پورې جخت ونیوه جخت هغې غریب کې ساوه وینې ته روانې دي او په خپل مبارک سردار رسول الله مبارک وله مخ پاکوي وینې ته لر کوي او د غېږ کې نیولی دی او هغه په هغه وخت کې حضور پاک ته آواز کوي الله رسوله جنت به ما ځان ته پرېږدي الله رسوله د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي الله رسوله الله به ما ځان ته پرېږدي دنیا کې خو ما نه خلکو نفرت وکړو ما نه به دوی نفرت کوي ما به ځان ته پرېږدي حضور پاک دی مخ داسې ځان ته رانږدې کړه او ته څه وایي ای سعده زما د په هغه ذات قسم چې زما سا د چا په لاس کې ده چې زه به تا لګوی کوم جنت به دې ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته رانږدې کوي او د جنت حورې به دې ځان ته رانږدې کوي غریب هغه وخت کې هغه افسوس وکړه او بیا رسول الله مبارک مخ بل طرف ته واړو او مسکې شو او صحابو ته وی راشه د دنه غریب نه سا ووته په کوم ځای کې ته سا ووته د رسول الله مبارک په غېږه کې ته سا وته او بیا صحابو ته وی راشه دا ورور مې اوس غېږه کې سا الله ورته ښیي چې ته ما نه خلک نفرت کوي سا به دې په هغه غېږه کې وځي چې د هغې نه مقدسه غېږه بله نشته دی ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته رانږدې کوي او د جنت حورې به دې ځان ته رانږدې کوي غریب هغه وخت کې هغه افسوس وکړه او بیا رسول الله مبارک مخ بل طرف ته واړو او مسکې شو او صحابو ته وی راشه د دنه غریب نه سا ووته په کوم ځای کې ته سا ووته د رسول الله مبارک په غېږه کې ته سا وته او بیا صحابو ته وی راشه دا ورور مې اوس غېږه کې سا الله ورته ښیي چې ته ما نه خلک نفرت کوي سا به دې په هغه غېږه کې وځي چې د هغې نه مقدسه غېږه بله نشته دی دا ارمان به دې په ځنکدل کې راجو او ته د دنیا ښځه غواړې تا له درکو شهید له خدای حورې ورکوي دا د دنیا ښځې به څه کې دې له زر درکومه نو حضور پاک مخ واړه وی خندل نو صحابو هغه وخت کې تپوس نه کو وروسته یې تپوس وکړه الله رسوله دا مخ دې دغلته ولې واړو او دې خندل ولې وایي چې ما کله قسم وخوړه چې ده به ګوی کوم تاله به خدای جنت د جنت حورې درکوي وی الله زما قسم رښتونې که وی ما د جنت یو حوره ولیده چې زما د حوض کوثر نه یې ولو به رازغلولې نو ما خندل خوشحاله شم چې شکر دې خدایه چې زما خبره دې رښتونې کړه او خو شکر دې خدایا چې دې وخت کې د له حوره راله اوبه ورکوي نو ما د حیا د وجې نه مخ بل طرف ته وړه دا د حضور پاک شانو نو زما ورونو نن مې د پیغمبر یو خوی درته ذکر کا هغه دا چې نفرت به نه کوې د مسلمان نه
کرکه به د مسلمان نه کوي. مسلمان دې امدا کوي چې مسواک دې مږي. بعضې وخت کې سړی مسواک نه ږي خولې نه بدبویي دي نو هغې نه خلکو نفرت ورځي. بعضې وخت سړی اونه لامبي غسل اونه کړي د وجود نه بوی ځي. الطهور شطر الایمان، پاکي د ایمان نیمه حصه ده. دا زیاتی ویخته اخلی مسواک مگه لامبه غسل کوي ځان پاک ساته لاسونه صفا ساته او چې داسې حالتي مسلمان له د مسلمان نه نفرت نه دی پکار. مزدور سره یو ډوډۍ خوره، افسر له پکار دی چې د خپلو کلرکانو بابوګانو سره یو ځای ډوډۍ خوري، مشر له پکار چې د خپلو کشرانو سره یو ځای ډوډۍ خوري، د بیبي سره یو ځای ډوډۍ خوره، د خپلو بچو سره یو ځای ډوډۍ خوره. قسم دې په دې عاجز الله خوشحالیږي او دا د پیغمبر مبارک خوی دی. نو پیغمبر خپل آیډیل او خپله نمونه وګرځوه دی خوی عاجزي او سنور خویونه دي ابرته انشاءالله په بله جمعه کې بیان کوم. خو تاسو خو زما سره مینه ده او زما تاسو سره مینه ده، انشاءالله په دې خبره به عمل کوو. ښه نن نه پس به هېڅ چېرې د مسلمان نه نفرت نه کوو. زما د خبرو خلاصه دا شو. نن نه پس به موږ عاجزي کوو، کبر به نه کوو. نن نه پس به موږ د غریب پیسه او د مزدور پیسه نه خورو او له نغده ورکوو. نن سبا به نن موږ بټیاري له نیله او مزدور کار له د خپل حق نه زیاتې به ورکوو چې دی خوشحاله شي. صدقه کې به مونږ بخل نه کوو، بخیلتوب به پکې نه کوو. مونږ به کوشش کوو چې مونږ ښه صدقې ورکړو او غریبانان مونږ خوشحاله کو، یو بل سره د اتفاق زندگی تیره کو. مالدار او غریب، همسایه او کشر او مشر چې دا بالکل د اتفاق او غم خادي به په بدل نه کوو. غم خادي په بدل نه کوو. مال راغی کوم مال رانغی نه د خدای دپاره کوئ، راغی یا رانغی د الله دپاره کوئ. یا الله د حضور پاک د دې سنتو زموږ عمل نصیب کړي. خدای زمون آیډیل او زمون نمونه اسوه حسنه خپل مبارک پیغمبر وګرځولی. یا الله داغه پشان نقشه داغه پشان جون پروردگار زمون نصیب کې. یا الله مونږ د فتنو نه وساتې، الله مونږ د کبر او د لویۍ نه وساتې. یا الله چې څومره بیماران دي ته روغ صحتونو شفا ورکې. یا الله په دې مجلس کې بیماران دي او بعضې په کورونو کې بیماران دي، رب العالمین شفا والا ورکې. یا الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کې. الله زمونږ د ټولو د حلال و فراخه روزي نصیبه کې. خدای چې مونږ سره څوک مینه کوي، محبت کوي، مونږ غریبانان یو، خدای ته ورسره مینه محبت وکړي. چې څوک رانه نفرت کوي ته پړه کې هدایت واچوي پروردګاره. چې څوک کبرجن وي او په هغې پړونو کې کبري او د غریب نه نفرت کوي، خدای د زړونو نه کبر لرې کړي، زړونو کې عاجزي واچوي. خدای ته زموږ نه راضي شي، الله زموږ حاجتونه پوره کړي، الله زموږ پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي. الله زموږ دا کشر کل دا نوجوانان چې څومره دي دا زموږ باغچه ده. خدای پاک دې له روغ صحتونو دراز عمرونه او خدای د ګناهونو نه نفرت یې نصیب کړي. خدای زموږ په زړه کې د ګناه نفرت واچي. د چا چې بچي ني یا د چا وي خو نارینه اولاد ني، الله نارینه اولاد ور نصیب کړي. موږ د خپلو بچو نوسو د غمونو نه الله په امن و امان کې وساتي. او خدای چې څومره مسلمانان په بار ملکونو کې دي، مسافر د هغې ته دعا کوي چې خدای د هغې په رزق کې برکت واچي، کاروبارونو کې برکت واچي، قرضونه اخلاص کړي، د اقامو د تکلیفونو نه خدای په امن کې وساتي او خدای پاک د خوشحالو زندګي نصیبه کړي. دلته زموږ جومات ته چې دا کم د لرې لرې ځای خلک راځي، خدای په یو قدم اجر ورکړي. جومات سره مدرسې سره چې امداد کړی دی یا کوي مالی بدني، خدای د هغې برکتونه اجرونه په دواړه جهانه ورکړي. الله ته زموږ نه راضي شي، په دواړه جهانم خوشحاله کې. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. مفتی آباد د نادر خان پلار او زمونږ په مفتی آباد کندي کې زیر محمد لالا وفات شوی. دعا به ته وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثان ورله صبر وکړي. او د قطمین خیل او د کندي د اسمت علي خور وفات شوی وه او د پیرانو د کندي تور کاکا وفات شوی دی او د بامبو خیلو د کندي د بولیشا کاکا خور والا وفات شوی دی. دعا وکړئ دا د اسمت علي خور د قطمین خیلو او د پیرانو کې د تور کاکا او په بامبو خیلو کې د بولیشا کاکا کور والا ټول د خدای پاک وبخي. الله د ټولو مغفرت نصیب کې او د آخرت خوشحالۍ الله نصیب کې او الله بچو له صبر ورکې. او چې کوم بیماران دي دا شهزاد د پیښورو هغه د موږ دلته راځي، ډېر خدمت کوي. والده بیماره ده، یو خور یې بیماره، دعا وکړه چې الله والا روغ صحتونه او شفا ورکې. فیصل بیمار دی او ایت آباد قاری صاحب بیمار دی
او فیصل دی دا ټول بیماران دی شیر کاکا ښځه چې څومره بیماران دی الله ټول د شفا او رخصتونه ورکړي. دا یو بل دی د بادر کاکا زوی هغه او حسین الله شیر اکبر فاروق علي دا ټول دعاګانې غواړي او محمود کاکا ټبر